قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم صدقت يا رب العالمين. سلیمان علیہ السلام په واقعه کې مونږ د تراول ورونو داخلي ویل د تخت متعلق چې یو عفریت نومیدین چې سلیمان علیه السلام ته وی تا به د خپل مجلس نه ختم کړی یا ته به د دې ځای نه نه پاڅېدلی چې مونږ به ستا تخت دا حاضر مونږ به دغه تخت د بلقیس دا حاضر دا تخت چې دا د دې متعلق قرآن یا احادیث په نصوصو کې داسې څه نشته صراحت سره اسرائیلیات کې وګورو بلا کیسې پکې خو تخت چې دی دا ډېر څه خاص جوړ شوی او دې نه بعینه هم هغه تخت مراد دی کوم تخت چې د بلقیس د دې نه بل کوم تخت چې هغه د سلیمان علیه السلام په بادشاهۍ کې وغیره خلکو چې جوړ کړي دي دغه نه بلکې مکه تخت مراد دی کوم تخت چې د بلقیس ملکه بلقیس بیا تخت چې په دې باندې مختلف جواهرات او مختلف بلکې بعضې وایي چې را طلبدات چرتدن کار سیستم سره چې جوړ والله اعلم دا په خاصو څه کامرې هغې کې بند بس د هغې به چې دی نو دغه طرف ته به جوړه دغه تخت چې دی د یو ورته دا وی بل کس د سلیمان علیه السلام خاص بنده نو بعضې د ده نوم ښودلی دی آصف برخیه او بعضې وایي چې دا یو خاص ملګرو صحابي و لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره ابوبکر صدیق رضی الله عنه دکه شان د یو خاص بنده اکثریت دا رایي ده ورته وایي چې دا څه خبره ده او دې انسان ده ورته وایي ته دې خدایه دې زه درته دا وایم چې تا به دا خپل نظر لاندې کړی نه یعنې نظر به دې راوړلی دي که بره یې نو لاندې به یې لاندې دي بره به یې لا نه یې کتلي چې ما به دا تخت ستا مخې ته حاضر کړی دا به ستا مخې ته الله رب العزت فرمایي قال وویل الذي هغه بنده عنده چې د هغه سره علم من الکتاب د کتاب انا آتیکه نو دلته بعضې خطا شوي دي دا زموږ نږدې هندوستان په دور کې تېر شوي دي هندوستان کې علم من الکتاب هغوی د دې نه اخیستی دی چې هغه چې لیکلي شوي یعنې دا د سلیمان علیه السلام هغه بنده و چې دلته د سلیمان علیه السلام د خزانو پته وه چې په هغې کې یو تخت و نه کاکا دا د هغه تخت کوم چې د ملیکي علم من الكتاب چې علم ورسره د کتاب نه اوس کوم علم ورسره نو مضبوطه خبره ده او د ټولو بلکې متفقه خبره ده چې د سره اسم اعظم الله رب العزت دلته اسم اعظم نصیب او اسم اعظم سره چې کومه دعا وغوښتلی شي یا قبولیږي احادیثو کې راځي هغه دعا نه ده اوس اسم اعظم څه دی نو یو مضبوطه د هغې کومه چې شهرت والا خبره هم د هغه اسم اعظم د الله په نومونو کې پټ اسم اعظم د الله په نومونو کې پټ دی څنګه چې لیلة القدر په نورو شپو کې پټه پټه څنګه چې درمیانه مونځ په نورو مونځونو کې پټ پروت دی اگر چې خلکو پرې رایې شته چې مثال په طور پلان کې دی مازدیګر ډېره مضبوطه غوال دي
یا د ليلة القدر متعلق د 27 د شپې ډېر مضبوط اقوال دي خو په ټولو شپو کې پټه پټه دکه دا چې د اسم اعظم نو د بعضو بیا د ډېرو اکثریتو رایه دا ده چې دا الله دا څه شی دی الله ټولو وایي الله دا الله دی ځکه چې دا یو انسان وي د هغه هم بعضې صفتونه ومومي خلک ورته وایي مثال پته وه پلانکې شاعر ورپسې ولګوي لیونۍ ورپسې ولګوي مجنون ورپسې ولګوي بابا ده یو د هغه خپل خاص وي نو دکه شان الله رب العزت واحد لا شریک ذات دی د هغه خپل نوم چې دی هغه الله دی او دا نور چې څومره نومونه دي رحمان رحیم دا صفتي نو اکثریتو دا رایه ده چې دا الله رب العزت چې دا کوم خپل خاص نوم دی د دې وجې امام بیضاوي رحمت الله علیه چې په خوب کې وي الله در سره څه معامله وکړه هغه ورته وي الله را سره معامله وکړه زه وبخلم وي ولې وایي ځکه چې ما د الله رب العزت د نوم متعلق دا مذهب چې دا نوم د چا نه نه دی جوړ شوی دا د الله ذاتي نوم دی څنګه چې د الله ځان چې دی لم یلد ولم یولد دی دکه شان دا نوم د بل څه نه دی جوړ شوی دا چې دکه شان دی جامع الله 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 انت شیری نسترا شیر و شکر بیش و جانب انا د دې وجه بزرګان تا ته به وایي چې لاړ شي سیب بیان راکا خان نو کلمه د جلال د الله وایه الله الله 1500 پیرې وایه 24000 پیرې وایه 2400 پیرې وایه 100 پیرې وایه مختلف دا چې خپل اوراد امام بیضاوي رحمت الله علیه لیکلي دي هغه وایي چې ګوره د الله دې نوم ته ګوره څومره دې ټول عزت دی ادب دی وی دا الله دې نوم ته لفظ د الله مو وایي په دې کې بې ادبي ده وی ځکه چې د لفظ معنی ده پینک نه یو شی غورځول عرب وایي کجوره مې وغورځول هډوکي مې وغورځول او ومې خوړله کجوره هډوکي مې وغورځول د دې دپاره یې لفظ استعمالوي نو وی تاسو لفظ مه وایئ تاسو وایئ کلمه د جلال د الله الله قال الذين هو الهرب بیا نور مقوال شتسوق یا حي یا قیوم دی سوق نور نمونه یادی وی علماء کرام وی چې آیت الکرسی دی وی کنه چې دا وی د ځان لپاره معمول وګرځي نو دې کې په خپل راځي او نور علماء وی چې قران پاک وی دې پس اخره کې دعا غواړه نو په دې ګون قران پاک کې په خپل راځي اسم اعظم په دې کې پټ والله دې توفیق راکړي قال الذين هو الهرب عنده جدا وزر علم من الكتاب كتابنا انا آتيك جزبراو لمتاتا زبراتا قمتاتا بي بدا تخسرا قبل مخي انت دي خبري يرتد جتا واپس کی الیکا جتا راوانا الیکا اے ایرتد جتا اوگرزوی الیکا اے تو اوگرزوی طرفکا دیخبل نظر دارا جتو اوگرزوی دیخبل نظر دارا یا ایرتد الیکا چی واپس شستا طرفکا نظر ستائے داسی دلاندی کتلی جتا داسی اوگوری یا داسی برا گوری اصل مانا داسی علی داسی برا گوری او چې د ځان طرف ته څنګه وګوري نو تخ بدل ته مخې ته پروت برا ګوري ځان ته څنګه وکړه تخ بدل ته مخې ته پروت ایرتد چې واپس شي الیک استا جانب تا طرفک نظر ستا فلما نو بس په هغه وخت کې راو چې ولید دې تخکر حضرت سلیمان علیه السلام چې تخ ته ولید مستقرا چې پروت عنده بخوا کې د مخې ته تخ پروت ولید قال نوح سليمان عليه السلام هذا دا چې دی من فضل ربي دا فضل د رب زمانه دا چا فضل دی دا زمانه رب العزت فضل دی نو اوس په خلق په آرام باندې کور جوړ کی د پاسه ټولي کی بدل ربي کا آرام کور جوړ کی د پاسه ټولي کی شیشه په آرام والی وې سب میرا اسوي زمانه آقا چې دا کارم دی الګه په آرام باندې چې دا د پدې چې دا څنګه آرام دی باندې کلمه ویل کفر دی دا بداوی چې دا د خدای فضل دی احمد علی لاهوری رحمه الله چې د جماعت ابتداء راوست
وسو د جمعات شروع د جمعات تر اذان نشو دن یو کتر وکم واپس وروته وی ډیر خپل جمعات جوړ شوی او کاش چې دا په حلال جوړ شي خبره ده خان په حرام باندې خلک وی دا الله فضل قال نويل هذا داچد من فضل سليمان عليه السلام ولا فضل درب زمان دي انو دا کوئی فضل لیکن دومره طاقت یبلونی دا پارادی چې ازمیختو کی بما باندې امتحانو کی بما باندې اشکر چې آیا ز شکر وباسم ام اکبر یا ناشکر کوم دا امتحان را باندې وی دا دومره طاقت را کړی دی قوت را کړی دی بادشاہي را کړی دا چې زبدي کې علماء دي و یو پر د تخت په هوا باندې چې نو دا څا هوا تخت روانو مولانا یو کس دغه تخت ولیدو او دا د عیش دا مختلف دا سيزونه ولیدل نو هغه چې سبحان الله سوي سبحان الله وی سليمان عليه السلام د وګونو د ګوره موبایل نشته بل څه نشته आवाज چې دی आवाज ورسره سليمان عليه السلام تخرا وسکو ورته وی تاسو بیا وای هغه یې نه وای هغه سبحان الله وی یا سبحان الله ما لا راغور دي ست خو دې پیغمبر حساب شهید ناشنا ورته زما بادشاہي به ختم شي هر څه به ختم شي وجدا یو سبحان الله ویل د دې ثواب نه ختم الله یې توفیق راکړي او حدیث شریف کې راځي وی کله به صحابو ناشنا خبر اوریدا سبحان الله به دومره تیز وی حتی جاء وقد الجبال چې دی غرونو به داسې زنګاوي ولې د اواز به واپس روتم وخا مسجد نبوي کې به صحابه ناستو او د اواز به د غرونو واپس راوتم ودرېدو نو د زړه نه وایي ذکر د الله د زړه نه کوي خلکو له به تکلیف نه ورکړي چې کوم ځای تاسو خوا کې څوک مونځ کوي نو ته چې ورغه چې اوس دلته د ذکر زور وکړي دا به باندې دا به باندې یا چې یو سپیکر دا وایي چې بیا سړی چې د بعد څه دا چې بل شای سره په چا سره کې موږ سره یو کس نو یو با چې لوډ سپیکر ته ودرې نو ذکر به شروع د سار ټیم کې او داسې به چې وایي خلک ورته چې دا داسې ټول خلک په یو چې ما وجه درې ځنه کوي یاره یو طالب وړي او یا بابا وړي کاری دا ولو ورته چې ما له چل لازم ما پورته نه خای یو ورته چې څه وي دا راواله مخکې سوچونه مونږونه به ورته یاګه چې تار راوستي و سوچ ته چې څنګه ذکر کې خدای رمشي نه بدل دي شان دي سپیکر اتا راځي چې څنګه لوډ سپیکر باندې شاته کې لوډ سپیکر باندې دې چې راستا وجه نو خلک باندې څنګه یو داسې وخو د زړه د اخلاص لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا چې څنګه وروږي چې دا خلک منافقین خلک درته دی الله فلما قال هذا الذي يبلوني لبارادي ازمیخو کی بما باندې اشکرو چې آیا زه شکر کوم اکفر یا ناشکری کوم ومن شکر او هغه چا چې شکر وباسو فإنما بس یقینا به خبره ده یشکرو چې د شکر وباسو لنفسه د خپل ځان لپاره لکه چا د دوی سهال دی تو الحمدلله دا د ځان لپاره شکر ادا کړه الله رب العزت ستاسو دې یو الحمدلله باندې د الله خدای کې سیوا والی نه راځي ها او نه پکې کومواله راځي ومن كفر وهغه چا چې ناشکري وکړه فإن ربي یقینا رب زما غني بحاجت دی کریم عزت والا قال نو سليمان عليه السلام تختران مخې ته ورته پروت دی سليمان عليه السلام ورته وی دا څنګه چې دا تخت ولا ناشنا کې دا سيزونه پکې بدل کې غټ تخت وام دا غټ بادشاہ و ملکه و سبا ټول مشرو ورته دې تخت ولا رد بدلو کې دا ولا بدل قال او فرمای سليمان عليه السلام نکروا لها رد بدلو کې دی لرا ناشنا کې دی لرا لها دی لرا عرشها تخت دی هغه نشته روانه
ننظرو من انتظار کو اتهدری اتعرفو چه آیا دا پیجنی ام تکونو یادا من الذین دہا کسان دا لا یهتدون چه نپیجنی بلتخت لرا آیا دا بی چه دا دہا کسان دا چه بلتخت پیجنی یا دہا کنا چه غیر نپیجنی نو انتظارو که تاسو بکی سر ردو بدلو که من بورتا صبر فلما بس هرگلا جاءت چراغ لدا ملکت سبا قیل نویل شدیتا احاکذا آیا دا عرشو کی تخت ستانی آیا دا ستان تختی تا چکم تخت اگلو دایو دی نو دی ورطوی قالت اویل ملکی کانہو گویا کدا ہو ممحبتی گویا کدا ممحبتی وأوتينا العلم ولكن شيء ممتعلا من قبلها الوالد دينا وكنا هم مسلمين تابعدارنا ده تمام معناونه بلا مسلمان باندې شیخ الهند رحمت الله علیه فرمای وی دارون بنی مسلمین چې دا په معنا د تابعدارو باندې چې بي بلکې اگر چې دی ورته بلا صفات یو سبیل سره بیان کړي هغه چې د راته غوي چې دا وړي لا کنټرول بادشاہي مضبوط وي خبرې چې نو توفي وغیرہ دا نه کړل او دا معنا د نور څخه مطالبه کوي یعنی دا وایي چې راشه زما طرف ته تسلیم شي توفي نه دي چې دې طرف ته تسلیم مطلب دا چې صرف زما هغه مشری ومانه صرف دلته کې راشه چې زه دا ومنم چې ته تابعدار یې د بدا مطلب نو د دین مراد دی وکنا مسلمین چې ام ووتینا العلم منتراکل شو علم من قبلها مخکې د دین وکنا مسلمین ومن د تابعداري کوو او اذا دویم ورپسې دلته بیا را روان دي دې کې الله رب العزت فرمایي قال ربي ندي واني ظلمت نفسي چې کله د دې تخت راغی ارس وشو دام رو رسیدان ورته وی چې دا ستا تخت دی ورته وی گویا کې دا هم خبره یو خبره شو دې کې د سليمان عليه السلام د طاقت په تولل اندازه ورته مخکې نه مونږ دا چې موږ د مخکې نه تابعدار وو كنا مسلمین بیا وصدها ما كانت تعبد وصدها ومنعها منع ذلرا وذین پس د اسلام خبره ده دوی وصدها ومنعها ومنع ذلرا جان سليمان عليه السلام ما ده هغه سنه كانت تعبد جداوا چې عبادت به کو من دون الله په مقابل الله تعالی کی نو قوم سبا چې دا د نور به عبادت کو دیبا دا سیارات چې وغیرہ کوم چې هغه به د دې باره کې دا کې دي ساتل مختلفې چې دې کې دا تاثیر دي دا اوس هم عبارات کې راځي ته پکې خپل راز پورې یو څه څه ګډوډي کیږي یا په یو باندې اواز د لګان ناسي خوري نو ورته کې چې نه دا حافظ عبد الله سره یو ورځ وی تا نه پاره مرمو دې نه مې خبر ادا سره چې ورته وي ما كان تعبد من دون الله ورته وی چې هغه ما سوا د الله نه چې څه بندګي کوله دا غي نه منع کړه انها كانت یقینا دا وامن قوم کافرین د قوم کافرین مشورین څه وي تر دې پورې دا نو مسلمانان شوي او قیل دی ورته وی دا بیا مسلمانانو تفسیر را نقل کړی دی نګي اسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله نغي قیل یا دی ورته وی لها دي توي ادخل السرح داخل شسداد محلتا فلما رأته هركل چولي دغه محل ام حسويد دغه سدرا محل یا فرش را فلما رأته هركل چې په محل کې سولي دو فرش را حسبته دي بي بلقيس دي سو کو دي ګمانو کو لجتن دجورو التکه فرشو ورته راځي د محل ته داخله شه نو بعضې وایي چې دا فرش چې دي بلکې مشهور هم داسې ده چې دا داسې و چې ګویا د دې د پاسه شیشه لګولې شوې وه نو دا داسې ښکارېده چې لاندې اوبه دي نو د شیشې پکې پته نه لګېدله او دا زنانه پکې وي دا بوډۍ چې میان هم پکې ګرځېده راګرځېده نو خبره داسې وه یا شیشه لګېدلې وه اکثریتو دغه خبره ده یا دا جوړ داسې و ګویا دا ښکارېده چې اوبه دي جوړې جوړ شوي داسې وګوره داسې ښکارېده چې دا جوړې اوبه دي نو چې کله دا بي بلقیس ورته راورسېدله د سلیمان علیه السلام زړه کې دا
نو چې دا د پنسي اوچتې کړي او د دې د پنډې ښکاره شي وغیره دا ورپسې د خلکو بیا کیسې دي دا اسرائیلي روایت د پیغمبر دا سوچونه کوي چې د خلکو د بیبي په خپو به د هغوی ویښتو وکړنه وغیره نو دا بعضې مفسرین چې رانقل کړي د هغې نه رانقل کړي خیر البته د عقل زور یې ورته هو چې ستا د عقل څومره زور دی چې دا د بل څه عبادت کوم نو چې هغه کله څنګه راورسېده هغې د خپلې پنسي اوچتې کړې چې پنسي څنګه اوچتې کړې نو سلیمان علیه السلام ورته نه پنسي مه اوچته وه دا خو اوبه نه دي دا اوبه نه دي هغې چې پنسي نو هغې ته پته ولګي چې اوس یې دماغ ځای له راغلو چې دا خو زما په عقل پرده وه چې موږ د نور عبادت کوو نو د دې نه پس بیا چې ورته وي قال انه یقینا دا صرف یو محل ممرض چې ممیز دی ممیز دی من قواریر د سنه د سبا شیشونه قالت نوې دی ربي اوس دې ځای کې وي شیخ الهند رحمت الله علیه فرمایي چې دلته بیا د اسلام ورور د امام زیلال قالت نوې دی ربي ای ربه انی یقینا ما ظلمت ظلم کړی نفسي په خپل ځان باندې واسلمت اسلام مې راوړی دی مع سلیمان سره یعنې په ملګرتیا د سلیمان علیه السلام نو دلته بیا ایمان راوړو چې دا ورته پته ولګي وصدها ومن کړه لرا سلیمان علیه السلام ما دا غسنه كانت چې ولا تعبد چې بندګي به کولا من دون الله ما سوا د الله تعالی نه انها یقینا دا كانت من قوم کافرین دا قوم د کافرانو نه قیل لها نو ویل شو دیتا ادخلي داخله شه الصرح دی معدا فلما بس هل کرا راتو چې دی ولیدو دغه فرش لرا حسبته دی ګمانو په بدل باندې لجتن د لوبو د جوړو وکشفت عن ساقيها او کالای په پاندې لرا قال نوول دتا ويل سليمان عليه السلام يسوع مګرو انه يقينا دا صرح سجد محل ممرد چې مزين دي من قوارير د سبا ششونه قالت نوول دي ملكي ربي اي ربا اني يقينا ما ظلمت ظلم کړو نفسي په خپل ځان باندې واسلمت اسلام میراولو مع سليمان سره سليمان عليه السلام یعنی په ملګرتیا د سليمان عليه السلام کی لله نګور انت مخکې چې دی وکنا مسلمین جمع سره ذکر کړل چې موږ ټول تابعدار او دلته اگر چې قوم مرسل ایمان راوړو او خبره صرف د خپل ایمان کوي واسلمت مع سليمان او اسلام میراول سره د سليمان عليه السلام لله خالص الله لرا رب العالمین چې رب عالم دی بیا دې د سليمان عليه السلام سره نکاح کړی دا کنه دا کړی ظاهرا د قران آیاتونه او احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه چپت او بیا د دین علاوه نور چې دي اسرائیلیاتو کې راغلي او مفسرین او اکثریت دا رائے ده چې دی واده کړو اگر چې ډاکټر شریف رحمه الله وغیرہ د زمانه بعد دي مخالف تو اکثریت مفسرین دا رائے ده چې سليمان علیه السلام سره نکاح بیا وشو هغه دوباره بیا ولېږل او کله ناکله به سليمان علیه السلام بیا د سبا طرف ته ورکړو بیا نور اوږده پکې څه بحثونه شته وغیرہ او هغه ډېر مناسب نه دي سليمان عليه السلام چې بیا کله وفات کېده فرشته ورته راغله ورته چې ستا لږ وخت به ځنکدن در باندې راځي سليمان عليه السلام چې ما په پیریانو باندې عمارتونه شروع کړي غړغړ عمارتونه هغې ورته چې سیب وخت یې ورکړي ښه په جناتو باندې ځان د شیشې یوه کوټه جوړه کړله او په هغې کې کړکۍ یا دروازه پرې نه ښودله چې هغې ته به ښکارېده ویل سليمان علیه السلام ولاړ و ده په یو امسا باندې تکیه وکړله د سورت سواد کې به بیا راشي امسا باندې تکیه وکړله او څومره وخت هغه امسا به ظاهرا آیاتونه وغیره د جد دي اسرائیلیاتو کې دا شته چې یو کاله پورې دغه امسا دغه شان و بیا پې وینو لګېده وینو سره دغه امسا ختمه شو چې کله دغه امسا ختمېده سليمان علیه السلام راپرېوته یعنې دې کال مخکې وفات شو خدای ته ډډه واله د عبادت په حالت کې هغې کې کیسه وکړه بیا چې کله کال پس دې راپرېوته د هغې په د اسرائیلیاتو په رایې سره زمونږ والله اعلم چې څونه کېدي چې دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې
تاسو اسرائیلیاتو نه هغه راواله کوم چې صحیح وي هغې کې چې دې عبرتونه دي ښکلي واقعات دي خبرې دي پکې او کوم چې د قرآن د حدیث مخالفې وینا مخالفت خو دلته څه نشته بیا د هغې نه پس سلیمان علیه السلام را پرېوتو بیا جناتو ته پته ولګېده خو عمارتونه پوره شوي چې سلیمان علیه السلام خو ډېر مخکې وفات شوي د دې نه یو خبره دا معلومه شوه چې جناتو ته علم غیب دا نه کېږي که دا د چا ویلي دا نه کېږي هغه دا ویل دا نه کېږي سلیمان علیه السلام وفات شو تقریبا بعد اکثریت دا لیکلي چې 40 ساله حکومت کړ او څومره عمر کې وفات شو امام بیزاوی رحمت الله علیه فرمایي چې 53 ساله چې وفات شو مطلب دا چې کشروالي کې هغه چې ډېر کشرو چې دلته حکومت ملو شو د 11 سالو کې چې هغه فیصله کړو او بیا ورپسې لږ کالونه پس او نور رایې چې دا هغه لږ زیات نور رایې لږ زیات ده خو بیا هم وفات شوي چې دي عمر یې کم چې کله وفات کېږي عمر یې کم سلیمان واسلمت وما اسلام راوړل مع سليمان سره سليمان عليه السلام لله الله لپاره رب العالمین چې رب العالمین